هم یو مولا مخکې ورځو کې مې لیده مولا ځان ته وایي ځان ته مولا خو نه وایي خیر دغه وایي څه شی دی سکالر مذهبي سکالر واقعی مسلکی اعتبار سره او علمی اعتبار سره ډیر کمزورې سړی دی دوی میں عالم نہیں ہوں میں تو ایک سکالر ہوں چې د دنه دلته د ملک زهر خوار نشي واقعي که د یو خبر هم داسې وکا چې هغه دینی مسلکی لحاظ سره او د عقیدې په لحاظ سره یا د مسلې په لحاظ سره ټیک نی نو بیا به علما په هغې لګیا وي او د هغې صفایانې به کوي او د هغې وضاحتونه به کوي نو په هغه لحاظ سره خو د زهرو نه خالي نه دی د بیانونو محنتونو د وجې نه ډېر خلک اسلام ته راغلي دا به مونږ وایو عالم هغه دی چې سمې دا کار یې سمو هغه پورې علما هم د لکش نه کولو لیکن کله چې د مسایل او عقاید چیړل شروع کړه نو هلته علماو بیا د ګرفت کړو وعلیکم السلام مفتی صاحب ډاکټر ذاکر نایک پاکستان ته راغلی دی ډېر خلک پې باندې خوشحاله دي او ډېر خلک پې خفه دي تاسو په دې باره کې څه ویل غواړئ د ډاکټر ذاکر نایک باره کې کم خلک چې وایي چې نه دي راځي یا نه خوښوي نو هغه یې په کم بنیاد باندې نه خوښوي دویمه خبرداره چې د ده راتګ دلته کې دا په کم بنیاد باندې صحیح دی یا صحیح نه دی دوه خبرې جدا جدا دي یو د ده مسلکی حیثیت دی نو مسلکی اعتبار سره دی غیر مقلد دی چې ځان ته دی اهل حدیث وایي نو هغه مسلکی اختلاف خو د سره یقینا زمونږ شته دی او زما په خیال چې کوم وروڼه دې نه خوښوي نو دغه مسلکي اختلاف په بنیاد باندې نه خوښوي او واقعي مسلکی اعتبار سره او علمی اعتبار سره ډېر کمزورې سړی دی لکه علمیت د ده نشته دی یو سکالر او خپل مطالعه باندې چې انسان بس ځان یو ځای ته ورسوي نو یقینا که د هغه خبرې له شل خبرې ټیک هم وي نو د هغه ډېرې خبرې غلطې او بې بنیاده او بې ثبوته او یا په یو تأثر باندې مبني وي ټیک شو هرې خبرې ته زما پوینټ ته لکه سوچ کوئ چې زه لکه کم الفاظ استعمالومه یو تأثر باندې مبني خبرې وي نو د ده دغه پوزیشن دی دغه وجه ده چې زمونږ علماو د سره په مسایلو باندې او په عقایدو باندې بحث وکړو د علم کلام په شان جوړې مسلې چې د په هغې کې ډېر ګډوډ وکړو دغه شان د طلاق ثلاثه مسله درې طلاقو ته یو طلاق ویل وغیره وغیره ته بس یو مثال ورکم خبر به اوږده نه نو په هغه لحاظ سره چې د سره بیا زموږ جوړ علماو خبره وکړه نو دوی میں عالم نہیں ہوں میں تو ایک سکالر ہوں نو دا خو د خپل اقرار او اعتراف ته او اندر ریکارډ د خبرې موجود دي نو چې کله ته عالم نه یو سکالر یې نو بیا د سکالر حد پورې اوسه بیا مسایل مه چیړه خاص کر عقاید دا بیا د کمزوري کس د کمزوري مولا کار هم نه دی بیا د سکالر خو خود دا کار نه دی د علم کلام او د عقایدو مسایل چې دي دا ډېر جوړ مسایل دي او ډېر جوړ علم لري داسې نور مسایل نو علمي لحاظ سره خو د دا پوزیشن دی او بل به زه دا ویم چې د ابتدا کې دا کوشش او دا کاوش و چې د به خلک اسلام طرف ته رابلل او په تقابل ادیان باندې به د خبره کوله په هغې کې به د مختلف مذاهب چیړل او د اسلام حقانیت به بیانول نو یقینا د دې بیانونو محنتونو د وجې نه ډېر خلک اسلام ته راغلي دا به مونږ وایو عالم هغه دی چې سمې ته سمه وایي غلطي له غلطه دا خبره سمه وه دا کار هم سمو هغه پورې علما هم د لکش نه کولو لیکن کله چې د مسایل او عقاید چیړل شروع کړه نو هلته علماو بیا د ګرفت کړو هغه وخت نه به د تنقیدات راغه په د ردود راغه د باندې کتابونه راغه ډاکټر ذاکر نایک حقیقت وغیره وغیره نو هغه لحاظ سره خو یقینا دی متکلم فيه دی او د باندې ډېر تحفظات دي ډېرې خبرې دي اوږده خبره ما مختصر الفاظو کې بیان کا هغه به انشاءالله امید دي چې د ناظرینو سمجھ کې او پوهه کې راغلي وي دویم اوس موجوده حالاتو کې د دلته راتګ چې دا مفید دی یا نه دی نو زما په خیال کې هغه په دې لحاظ سره ملکی سطح باندې یا چند حضراتو دا یو پروګرام او دا یو ترتیب تشکیل کړي وي چې دې سره مذهبي هم آهنګي راشي نو په هغې کې د هر مسلک نه د دې دورو کې غالبا علما غشتي شوي دي لکه زمونږ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه چې زما د بخاري شریف د دواړو جلدو استاذ دی او د ډېرو شیوخو اکابرو شیخ دی او یو عالمي شخصیت دی هغوی هم په دې کې مدعو دي دغه شان زمونږ بل محترم عالم دین مولانا ډاکټر منظور مینګل صاحب مدد ظلهما دا حضرات پکې مدعو دي داسې نور مسالکونه او نور مکاتب فکر نه نو که دغه مقصود وي د مشرانو او یا د حکومت چیرې مذهبي هم آهنګي راشي نو دا هم یو ښه خبره ده
مذهبي هم آهنګي هغه په خپل ځای باندې یو ښه اقدام دی او دا د سیاست سوچ دی. سیاست خو زموږ خلک لکه دروغو ته وایي که نه، دا ناپوهي وي. سیاست معنا حکمت بصیرت سره د ملک او د ملت چې دی کار او مهنت کول دې ته ویل کېږي. نو دا یو سیاسي سوچ دی چې دې سره مونږه د اسلام او مذهبي هم آهنګي او د مسلمانانو د ملک او د ملت د هغې تقویت او مضبوطیا پیدا کو. په دې سوچ سره بیا دې تایید کوم. خو کوم چې د مسلکي حیثیت دی نو په هغه حیثیت د سره زموږ علماء دیوبند او ډیر مکاتب فکر اتفاق نه کوي ځکه چې علمي لحاظ سره دې ډیر کمزوری دی. د ډاکټر ذاکر نایک حقیقت چې مفتی صاحب تاسو ته بالکل تفصیلا نه خو نه وي، خو پوینټونه درته وي، تاسو به انشاءالله ډېر زیات په دې باندې پوه شوي. بس د ډاکټر ذاکر نایک چې کوم موضوع ده نو پاکستان ته چې په کوم حیثیت باندې راغلی نو مفتی صاحب د هغې جواب ټولو ملګرو ته ورکړو. ډېر خلک دي سار راسې مانه دغه تپوسونه کوي، وایي تاسو علماو په ډاکټر ذاکر نایک باندې تنقید ولې کوي؟ دا ډېر خلک وایي. نو دې خلکو ته موږ څه جواب ورکوو؟ نو دې ته همدغه ویل پکار دي که نه دي چې تنقید خو په ده باندې په ځای دی، ولې چې د ده مسلکي او علمي دغه ډېر کمزوری دی او د ده نه ډېر کمزورتیا او ډېرې کوتاهۍ ترې شوي دي او علمي ترې نه ډېرې غلطۍ شوي دي. نو زموږ الحمدلله ملک کې علم دوست خلک دي او په دین باندې مین خلک دي. نو هغوی وایي چې د ده نه دلته د ملک زهر خواره نه شي. واقع که د یو خبر هم داسې وکړه چې هغه دینی مسلکي لحاظ سره او د عقیدې په لحاظ سره یا د مسلې په لحاظ سره ټیک نی، نو بیا به علما په هغې لګیا وي او د هغې صفایانې به کوي او د هغې وضاحتونه به کوي. نو په هغه لحاظ سره خو د زهرو نه خالي نه دی. خو ما کوم عرض وکړو چې مسلکي هم آهنګي وي او په هغه لحاظ سره دی یو مثبت خبره کوي، دی اختلافي مسایل نه چیړي، نو بیا د ده تایید کیدی شي. خو که مثلا مسایل دی چیړي، عقاید دی چیړي، نو بیا به د ده مخالفت لومبي زه کوم بیا به نور علما کوي. جزاک الله.